مصغر اصل کې هغه شی ستوي چې د کم تصغیر بیان شوی او تصغیر په لغت کې وای وړو کې کولو ته ستا چھوٹا کرنا او د صرفیین په اصطلاح کې تصغیر وای چې په یو صيغه کې داسې تبدیلی وشي داسې چې د یو سیز په قلت حقارت محبت یا عظمت باندې دلالت کوي چې په یو صيغه کې داسې تبدیلی وشي چې په څه دلالت کوي په قلت حقارت محبت او عظمت باندې دلالت کوي په خبره باندې پوه شئ داسې په صيغه کې موږ تبدیلی وکړو ګورئ زویربن نو دا ضاربن بمانا مارنے والا ضاربتن بمانا مارنے والی صحیح دا نو زویربن دا تصغیر دے کہ نہ دے نو دا دی معنی دا قلت لگ وحل والا لگا لأسی چکا ورلول والا پا خبر باندې پوشوی دیتا سوی زویربن پا خبر باندې پوشوی نو دا پا قلت دلالت اوکو کونو کو دویم سیز منگوی چی پا حقارت دلالت وکی سشے مثلا رجیلون رجی دا رجلون نمنگ تصغیر رویستو رجیلون سشے وس رجلون خو مانا ساڑے دے صحیح دا خود رجیلون مانا سدا سبورتا وایو سڑے گوٹ شان صحیح دا یا وړو کې شان سړی ورته وایو منګ وایو په پښتو کې ځان اسي سړی جوړ کړی حالانکه سړی دی نه صحیح ده نو دې د رجیلون وای څه ته وای رجیلون دریم موږ سیز وی چې په دلالت وکي په څه باندې محبت باندې په څه باندې بنیا یا بنیا پوه شئ نو د دې ترجمه موږ څه کوو بچوړیا اے بچوړیا نو بچوړه چې والد صاحب یا والده چاته وای نو ډیر خوږ پی لګي نو والده ولی بچوړه وای محبت یې کنه د خپل بچی سره نو دا په محبت باندې دلالت کوي سلورم سیز منګوي په عظمت باندې دلالت کوي په ځبان دي مثلا قریشون اصل کې دا د قرشن اوته دي د سنه قرشن او قرش دا اصل کې د داس یو مهینوم دی چې په ټولو مهو باندې میانو باندې غالب راځي او چتی زوروري صحیح نو هغه مهی سنوم دی قرشون څه قرشون چون کې د قریش د کومه قبیله چې و دام په د خپل نورو قبایلو باندې قوي و غالب و سوا نو د دې وجه نه دي د سوي قریش سورته وای قریش تسنیه د تصغیر نه وروسته څه ده تسنیه کله چې د یو سیز تسنیه راسته کیږي نو هغه به اسم وي هغه به صحیح مثلا رجلان دو سړي نو دا د اسم علامت وس په ستاسو ذهن کې اشکال دا راشي شاید الله دې او کې چې راغلی چې بھائی منګ خو وایو یضربو ضربا نو تسنیه خو منګ د فعل امر وستا کنه او منګ تسنیه خو د مضارع امر وستا حالانکه مضارع او ماضی خو دواړه فعل دي سدي فعل دي نو لہذا دا څنګه تا وی چې دا د علامت د اسم دی دا خو علامت د اسم نشو کنه دا خو علامت خو دی دوی چې په اغي کې ویو دا غي بغیر کې نه دا خو په فعل کې بیا مونږ شو په خبره پوه شئ نو د دې جواب دا دی چې در اصل کې دا تسنیه او جمع دا چې کوم دي ضمائر کېږي څه کېږي ضمائر ګورئ ضربا معنا موږ څه کوو
ضربا اون دو مردوں نے دو سړو سو وکړل وهل وکړل نو ضربا کې خو موږ دا نه وایو کنه چې دوه پیروالو شو خو څه وایو وهل والا دو دي څه وایو او فعل وهل دی کنه ففعل کې خو تکرار نشته کنه پس کې تکرار دی په ضمائرو کې تکرار دی نو تسنیه یعنی دوا فعل رالل که دوا اسم رالل دوا اسم رالا چې دوا اسم رالا نو لہذا د تسنیه دا د فعل نه جوړ شوی دا د اسم دا تسنیه د څه شی دا پوه شوي اچھا مجموع جمع د کوم سیس چې جمع جوړیږي نو هغه به صحیح اسم بی هغه صحیح مثلا رجال نساء دا ټول اسماء دي ولی اسماء دي ځکه چې دا رجال د رجل جمع ده او نساء د امرأتون جمع ده په خبره باندې پوه شئ نو لہذا د دینه پته ولګیدا چې دا اسماء دي سری اسماء دي په خبر باندې پوه شئ اچھا وس هغه اشکال دلته راځي خود هغه جواب ما تاسو ته اوکو چې ګوره تکرار په فعل کې نه دی راغلی بلکې تکرار په فاعلو کې راغلی دی پس کې راغلی دی فاعلو کې په خبر باندې پوه شئ ها نو د دې وجه نه په اسماءو کې تکرار راغلی دی فافعالو کې تکرار نه دی راغلی مضاف کم سیس چې نسبت کیږي مضاف کیږي بل طرف ته نو دا د اسم علامت ته د څه علامت ته د اسم علامت ته مثلا غلام زیدین غلامو نو غلام اضافت او نسبت شوه دی زید طرف ته نو دا علامت ته د سیسیز د اسم علامت ته د څه علامت ته د اسم علامت ته په خبره باندې پوه شوي تای متحرکه چې کله د یو کلمې په آخر کې داسې تاراشي چې د وقف په حالت کې په ها باندې بدلیږي په څه باندې دې ته وایي تای متحرکه څه ورته وایي نو د کوم کلمې په آخر کې چې دا تاراشي نو دا به اسم وي سببي مثلا مکه تو مکه د مکې په آخر کې چې کومه ده په مکه باندې موږ وقف وکړو نو څه به وایو مکه څه به وایو پوه شوئ نو دې ته وایي تای متحرکه تای پوه شوئ موصوف د کم کلمې چې صفت بیا راوړی شي نو هغه به صحیح اسم به وي څه به وي مثلا رجل عالم نو عالم صفت ته کنه او دا د رجل صفت ته او رجل موصوف ته نو موصوف به همیشه اسمی موصوف به همیشه نیز تای متحرک موصوف علامات اسم ده نظم کردم آنچه دیدم در کتاب نحویه دا خو بار علامات منگ چې کومه دی هغه ذکر کړه کومه چې په کتبو کې په کتابونو کې ذکر کړی شوي دي خو د دې نه علاوه هغه څیزونه نور علامات هم زه ستاسو مخې ته پیش کوم نو یو علامت دی چې د ټولو څیزونو نومونه د ټولو څیزونو دا به اسم وي دا به صحیح مثلا مکه مدینه خبره باندې پوه شوي بډالی ګورړی دسکول واړی دیر مردان تختبای وغیرہ وغیرہ پوه شوي نو دا به صحیح اسماء به سبی اسماء یو بل علامت ته منصرف کېدل څه شی
کم سیس چې منصرف وي نو هغه به اسم وي، هغه به اسم وي. سببي مثلا رجل منصرف دی که غیر منصرف دی؟ منصرف دی. نو چې کم شی منصرفي نو هغه به علامت د اسمي، علامت پوه شوي. او نمبر 16 غیر منصرف کېدل، چې کم کلمه هغه غیر منصرف وي نو هغه به څه شی؟ اسم به وي. سببي ځکه چې منصرف او غیر منصرف کېدل دا اقسام دي د اسم کنه، اسم اقسام دي. لہذا چې کله د اسم اقسام دي نو چې کله یو لفظ منصرفو نو فوراً پوه شه چې دا څه شی دی؟ اسم دی. چې کله یو کلمه غیر منصرف وه نو فوراً پوه شه چې دا څه شی دی؟ اسم دی. دا څه شی دی؟ اسم دی. پوه شوئ؟ نمبر 17 معرفه. څه شی؟ کم لفظ چې د معرفي د اقسامو نه یو قسم وي، یو نو دا به صحیح اسمي. سبي اسمي. مثلا الرجل، دا معرفه به معرف باللام دی کنه، نو لہذا دا به څه شی؟ اسمي. نکره کېدل، څه شی؟ نکره. مثلا رجلون، څه شی؟ رجلون کوئی بھی مرد یا کوئی ایک مرد، پوه شئ یو سړی. نو دا نکره ده کنه ده؟ نکره ده. چې نکره ده نو لہذا دا علامت اسم دی، علامت اسم دی. نمبر 19 مستثنا کېدل. څه شی؟ مستثنا. جاءني القوم الا زيدا، جاءني القوم الا قوم راله خو زید را نله، نو زید مستثنا ده کنه. چې مستثنا ده نو لہذا زید دا اسم بی، مستثنا به همیشه صحیح اسم بی. نمبر 20 مستثنا منه کېدل. څه شی کېدل؟ کم سیس چې مستثنا منه وي، څه شی وي؟ مستثنا منه نو دا بم اسمي، دا بم مثلا جاءني القوم الا زيدا، نو الا زيدا الا نرستو خو مستثنا ذکر کیږي کنه، خو د الا نمخ کې صحیح مستثنا منه. نو پته ولګي دا چې کلم یو کلمه مستثنا منه جوړه شي نو دا به څه شي؟ اسم به وي. سببي اسم به وي. پوه شوئ؟ اچھا مذکر کېدل. مذکر کېدل کمه لفظ چې مذکری، کمه لفظ چې مذکری نو هغه به همیشه اسمي، همیشه. مثلا رجلون دا مذکر دی کنه، چې مذکر دی نو لہذا دا به همیشه صحیح اسمي. وستاسو ذهن کې به اشکال شاید پیدا شوی که راغلی؟ پیدا شوی دی؟ نو ضربو ضربت، دا خو ضربت منګه وای صيغه واحده مؤنث غائبه وایو کنه وایو، نو دا مؤنث خو فعل هم شو کنه، نو لہذا د دې جواب هم هغه دی چې دلته اصل کې فعل مؤنث نه دی بلکې د دې فاعل مؤنث دی. څه شی مؤنث دی؟ فاعل. ګورئ فعل مؤنث او مذکر نشي کېدی. ګورئ مثلا وهل کول دي نو وهل مذکر او مؤنث کېدی شي، خوراک دی خوراک مذکر او مؤنث کېدی شي، نشي کېدی کنه. خو خوړونکی به مذکر او مؤنث وي، کله به خوړونکی سړی، کله به الکی، کله به جینۍ. په خبره پوه شئ؟ وهل کولو والا به کله چې کومه دی معلمي او کله به معلمۍ، کله به. نو لہذا وهل چې کومه دی مذکر او مؤنث نه کېږي بلکې فاعل مذکر او مؤنث کېږي. د دې وجې نه فعل چې کومه دی مؤنث مذکر نه بلکې اسم مذکر. پوه شوئ؟ ستاسو ذهن کې به یو بل اشکال هم راغلی، الله دې کړي چې راغلی، چې ګورئ دا خو ضربت، نو په کار خو دا ده چې اسم دا فاعل مؤنث وی نو دا تا ولې لګې؟ تا نو تا ځکه لګو چې دا په فاعل مؤنث باندې دلالت وکي،
ففاعل مؤنث باندې دلالت وکي کوم تانه لګولې نو بضربه او ضربت کې فرق و بیا نو کنه نو د فرق د پاره او په فاعل مؤنث باندې د دلالت د پاره موږ ندی په اخر کې څه لګاو تا لګاو پوه شوي او دغه شان مؤنث کېدل نو مؤنث کېدل دام د علامت ته د اسم علامت ته امرأتون امرأ ارزن ارزن فاعل کېدل څه کېدل فاعل کېدل هر هغه سیز چې هغه د خپل فعل د لپاره فاعل جوړیږي د خپل فعل د لپاره نو همیشه به هغه اسم وي همیشه به مثلا جاء زید جاء زید راغه نو رات زید فاعل نه کنه نو لہذا زید راتل اکړل زید راتل او زید اسم نه که فعل له اسم لہذا فاعل جوړیږي او هر کله چې یو کلمه فاعل جوړیږي نو هغه به صحیح پوه شوي مفعول کېدل څه کېدل مفعول کېدل یعنی په کوم سیز باندې چې فعل واقع شوی فعل مثلا ضربت زیدن ما زید وهو زید می نو دلته زید مفعول لیکنه ضرب وهل پچا واقع شوی دی په زید باندې او زید اسم دی که فعل له اسم لہذا مفعول کېدل دام د علامت ته اسم علامت ته او منادا کېدل څه کېدل منادا کېدل کم سیز ته چې आवाज کېږي نو هغه به صحیح اسم وي مثلا یا زیدو یا ای زیدا راشه په خبره باندې پوه شوي نو لہذا مو خدا سند نشواله یا اکرم یا اکرم یا ضربه نازي وایو نا وایو نو هر هغه سیز چې منادا جوړیږي نو د علامت څه شي دی د اسم دی پوه شوي ذوالحال کېدل څه کېدل مثلا جاءني زید راکبا جاءني راکبا زما خواته زید رالی خو څنګه پس ورلی باندې رالی پس باندې رالی په خبره پوه شئ نو اوس راکبا د حال دی که نه خو د څه حال دی د زید حال دی نو زید اسم دی که فعل دی لہذا کم سیز چې ذوالحال جوړیږي نو هغه به صحیح اسم به وي څه به وي اسم او علامت یو علامت زمونږ دا دی چې په کم سیزونو باندې حروف مشبه بالفعل داخل شي نو هغه به همیشه اسمی همیشه اسمی مثلا ان زیدن قائم ان زیدن بشک زید څه شی دی ولاړ دی نو ګوره ان په فعل نه داخلیږي ان په فعل کم ځای هم ان راغلی او د هغې نه وروستو فعل راغلی نو هلته به ضمیر محذوفي څه به محذوفي مثلا انه په خبره باندې پوه شئ سیکونو یا ان سیکونو دی اصل کې دا ان مخففه من المثقل په قرآن کې سوره مزمل کې دی که نه انه سیکونو نو اصل کې دا ان دی دا خو انه په اصل کې خو د دې هو ضمیر محذوف دی ولې محذوف دی ځکه چې ان په فعل نه داخلیږي نو پته ولګېده چې دلته اسم محذوف دی او هغه هو ضمیر دی څه ضمیر دی پوه شوئ او لاین فی جنس په کم سیزون لاین فی جنس او حروف مشبه بالفعل د دې سبقونه مختلف مخکې را روان دي ښه لاین فی جنس چې په کم سیز باندې داخل شي نو هغه هم څه شي اسمي مثلا لا رجل فی الدار لا رجل فی الدار په کور کې سړی نشته سړی نشته په خبر باندې پوه شوي نو لا په څه باندې داخله شوې ده په اسم رجل اسم دی که نه اچھا او ما ولا مشبهتان باللیس چې په کوم سیزونو باندې داخل شي نو هغه به څه شي مثلا ما زید قائما ما زید قائما
نو ما داخله شوی ده پس شی باندې زید باندې او زید اسم نه کا فعل له اسم ده دا علامات په ذهن کې رااله پورا دي کنور وایو علامات پورا دي علامات نو دغه علامات د مختلفو ازګونو نه د خپل ذهن مطابق ما راټول کړی دي او امید ده چې ان شاء الله تاسو به وسو پیژنئ اسم ګورئ وس په دې تاسو پریکټیس کوئ صحیح ده پریکټیس به څنګه کوئ قرآن به کولاو کوئ سبق کولاو کوئ قرآن به کولاو کوئ یا به د فقه یو کتاب یا د احادیث یو کتاب به کولاو کوئ او د هغه احادیثو په کتاب کې به شروع وکئ عبارت نو عبارت به تاسو به سیکوئ چې به د دې علاماتونه دا کوم علامت دی پکې ګورئ چې کله هم اسمي نو په دې علاماتو کې به یو علامت ضروري خو په یو اسم کې په یو وخت کې 15 علامات امي 15 علامات خبره پوه شوي مثلا یو لفظ دی معرفه هم ده مذکر هم دی صحیح ده په دې باندې حروف مشبه بالفعل هم داخل شوی دی خبره باندې پوه شوي او دا چې کوم دی منصرف هم دی څه شی دی منصرف هم دی او الف لام پم راغله الف لام پم نو دا ټول علامات جمع شو کنه د قشن 15 علامات پکې جمع کېدې شي خدا سي نشي کېدې چې د ټولو علاماتونو اسم خالی د ټولو علاماتونو اسم پوه شوي نو دا علامات پکې ګورئ او داسې ورته لیکئ په دې کې دا علامت ته او دا پوه شوي دا د اسم علامات شو مخکې ځئ د فعل علامات एक मिनट